خطبه بچیون درکړي ایونو ما بلال دا ویلاس کولای شول ایونو ما اختشام دا کلام دوا کولای شول اپلور نو ما شیر محمد دا ایمو خوږې بچیونه وړه زمن لیونه دي دا قرباني ورکوي ودا ټول درته کړه د الله دې پورا چې ایسے کې نشته بچیون یې د دې طرح زمانې میں بے تعلیمه نر و شده دي شده بچیونه دي ډلې مې ته باک پویایم نیه شپویره دا مې ډېر افسوس دا ډېر مهربان ده چې دی علی مې شي یو کې توګ یې په پنځه سوه خطبه زره ده و زمون یې داسې دي چې سویې پیسینه یې اوه سوه شپېږ سوه دي په دا باندې ځم نشي کړای تعلیم ځکه چې خو نیشته ته کوم چې تر وتل کو ایسه طریقه مې نشته دا اړیکه بچای مې پیرې تلو د هر وطن ته په بیا اخلاقه یې راکړې وه هرې بات نه تلو پیر مې لیکې دا عالمونه مې کې راکړه و ایګې دې پوره دی پیرې تلو چې چاته سیوکو میرلي په تفصیل شه کښېنه وګرکې کړو و د بلال چې کلیم دا کمپلیکس چې د داسې کمپلیکس ته تلاو باشه ورکشو باز دی ویله کام کور دا دمو خوږې رینې و دمو زمنې و منظور خانه دا سوال درته کوم چواله ول خبره د ورکې خلک یې واخلئ دا سوال درته کوم چې افغانونه ډېرې ښې و ډېر بچیونه دي و ډېرې حکیمون دي و ډېرې کومې دي دا سوال درته کوم بچیونه دي چوال خبره د ورکې خلک یې واخلئ دا سوال درته کوم ټولې خوشحالې ته منګوسانو بچیان کلومینه مې هر وخت لیدلته و د وګونې د عامې ښه درته کوم چې چېرته د پروژرګانې زه پسې څوم دنیا دې ډېرې د وګونې درته کوم خلکه مو ښه درغلی یم عامې ښه ځای توجې دې ته دون درکوم د ورکې خبرې د ورکې خلکې خبرې عمل واخله زموږ خوږه دې د وګونې درته کوم زه وکړه زموږ خوږې بچیونه الله مې واوښه چې څومره دینه مې په ځای شوي الله پاک مې د خوشحاله دروسم ټول مره دینه پیرا کو و اتفاق مې د الله خدای کو د ټولې مسلمانې ټولې چې د سیمره میرلي وه د رشتان ده و د سیمره د پښتنې وطن ده الله پاک مې دا اتفاق سره یو کو خدای پاک مې د خلکو ټوله د دلیل د مخه ولاړوي السلام علیکم بچیونه چې دا خبره مې یېره مې کوي